په یو حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې یو دعا ارشاد فرمایلی ده چې څوک دغه دعا سحر او ماښام درې پیرې په پابندۍ سره وایي نو د هغه د بدن چې څومره بیماری دي د هغه د جسم سره متعلق چې څومره بیماری دي هغه به ختمیږي د هغه د سترګو چې کمی بیماری دي د نظر متعلق چې څومره بیماری دي هغه به د دغه دعا د برکت ختمیږي د غوږونو چې څومره بیماری دي د غوږونو سره چې کم بیماری تعلق ساتي د دغه دعا د برکت به چې ختمیږي خو شرط ولدا دی چې سحر او ماښام په پابندۍ سره درې پیرې چې دا دعا لوستل دي اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري د دې سکرین باندې به تاسو ته دا دعا ښکاري اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا اله الا انت ډېره بهترینه دعا ده ډېره مجربه دعا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ارشاد فرمایلی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څومره دعاګانې موږ ته ښودلې دي هغې کې خیر دی په هغې کې فایده ده نو کم خلک چې په مختلفو بیمارو کې مبتلا دي د جسم د بدن په څومره بیمارو کې مبتلا دي دا دعا چې د خپل وظیفه وګرځوي څوک د نظر په بیمارو کې مبتلا دي د چا نظر کمزوري دی یا د سترګو نور څه بیماری چې دي دا دعا د خپل وظیفه وګرځي د چا د غوږونو څه بیماری ده د غوږونو کې څه تکلیف دی دا دعا د خپل وظیفه وګرځي ان شاء الله العزیز الله رب ذوالجلال به د دې دعا د برکته چې څومره د جسم امراض دي دا به ختمیږي د سترګو امراض دي هغه به ختمیږي او د غوږونو امراض دي هغه به ختمیږي